بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. تاسو ورور سجاد علي اخونزاده ما دا وخت را سره موجود دی وطن زیبو کم چې په پیراډایز سټي نو شهرا کې سیل ډایریکټر دی. دا غا سره به خبرې اترې کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم سلام سجاد بھائی، د ټیم راکولو ډیره مننه، شکریا ادا کوم. جی دا راته وایي زما لومبنۍ پوښتنه دا ده چې پیراډایز سټي نو شهرا چې دا ډیره په تیزۍ سره پکې پراپرټۍ دا کار روان دی، څه به ګڼئ، څه تاثرات دي ستاسو په هغې حواله باندې؟ سجاد بھائی خبره دا ده اصل کې چې زمونږ پښتانه چې کم دي نو هغوی د انویسټمنټ ډېر غټ شوق کوي، هغه مونږ ته پته لګه نه، خو وجه دا ده چې هغوی په ډېرو مسلو سره ښکار شوي دي، په ډېرو پراپرټو کې مطلب هغوی د مسلو ښکار شوي دي که نه جي. خو تاسو نن سبا ګورئ نو په ورلډ کې مطلب یا په ملک په نیشنل لیول باندې د پراپرټي بزنس چې کم دی هغه ډېر په ښه طریقې سره روان دی که نه، ډېر ښه پروموټ کېږي. د هغې وجه دا ده چې نن سبا که ته ګورې نو په لوکل بزنس باندې دونه خاص انکم نه راځي، څه پراپرټي نشته که نه، نو زیاتره خلک راځي او هغه په پراپرټي کې هغه کې بزنس کول غواړي، انویسټمنټ کول غواړي، صحیح ده. خو هغوی ته مین وجه دا ده، ریزن دا دی چې هغوی ته دې ځای نه میلاویږي چې هغوی ته یو داسې ټرسټفل خلک میلاو شي، یو داسې ښه انرز میلاو شي چې هغوی د دوکې ښکار نه شي او د هغوی پیسې ډوبې نه شي. نو الحمدلله زه پیراډایز سټي نوشیرا کې زه هلته ایز سیل ډایرکټر جاب کوم او الحمدلله زه په دې باندې فخر کوم چې زمونږ داسې انرز دي چې هغه د دیر سره تعلق لري او یو پښتانه خلک دی، یو ډېر کریټیبل خلک دی، یو ډېر نوم لري په سوسایټۍ کې، په پراپرټي بزنس کې یو ښه نوم لري. نو زه د خپلو کتونکو ته یو میسج ورکوم، یو پیغام ورکوم پښتنو ورونو ته چې راشئ هلته خپل انویسټمنټ وکړئ، خپل پلاټونه ترلاسه کړئ او موږ په انسټالمنټ باندې پلاټونه ورکوو چې دلته کې په نوشیرا کې 15 مرلې 10 مرلې کنال 2 کنال پلاټونه موږ ورکوو په انسټالمنټ بیس باندې جی. نو پای کې لیک ایڈوانس دی او پای باندې وروسته بیا انسټالمنټ په ورکوي، 4 ایئر پلان باندې موږ پلاټونه ورکوو خلکو ته او هغه په 4 ایئر کې به هغه خپل پلاټ په خپله ترلاسه کوي. خو زه دا خبره په ډاټ سره کوم چې بالکل راشئ دلته کې پلاټونه والے په ذمہواره سره کار به انشاءالله موږ کوو او امید کوم چې تاسو به د هغه ښکار کېږئ نه او تاسو به دې فیصله باندې په مستقبل کې په روان وخت کې خوشحاله یې. تاسو وګورئ نو زیاتره فایده په دې کې دا وي چې نن سبا ته یو ویران ځای آبادۍ نو هغه ریټ په نن سبا خامخا هغې بدلي، وجه دی چې هغه ځای ویرانې چې کله آباد شي نو هغې بیا ډېر ښه پراپټ کې او ډېر ښه فیوچر د هغې ښکاري جي. جی زموږ پښتانه چې دي نو ډېر زیات چې دی نو دوکه شوي هم دي، په داسې نام نهاد پراپرټۍ ډیلران دي، هغو ورسره دوکې کړلي. پیراډایز سټي په حواله باندې به ستاسو څه خیال دی؟ پیراډایز سټي چې کوم دا اصل کې د دې زموږ چې آنرز کم دی هغه زه په دې ستاسو د میډیا په وسایلو سره دا خبره زه د خلکو ته کوم، هغه کیدای شي هغه به زیاتره خلک پیژني هم. زموږ د پیراډایز سټي آنرز چې کم دی هغه جان علم نوم ته دی چې هغه د سوسایټۍ کې په دې پراپرټۍ کې یو غټ نوم لري، هغه نام نښان سړی دی. نو زه دا خبره کوم چې بالکل هغه یو داسې دغه راوړې سوسایټي سټارټ کړې دلته کې، یوازې دا پروجیکټ نه، زموږ مینې پروجیکټ سټارټ دی، زموږ په کومرات کې هم پروجیکټ سټارټ دی، هلته کې زموږ 200 کناله پروجیکټ دلته کې او په هغې باندې کار سټارټ دی. څوک هلته هم انویسټمنټ کول غواړي د هوټلو لپاره یا داسې د فارم هاوس لپاره خلک زیات راځي او هلته خلک انویسټمنټ کوي، نو هلته هم تاسو انویسټمنټ کولی شئ. بل تاسو دا خبره وکړه چې تاسو څه ډاډ ورکوئ پښتنو وروڼو ته زمونږ چې هغوی راشي او دلته کې انویسټمنټ وکړي، نو دا وجه د دې وجې زه دا خبره صفا کوم چې بالکل تاسو راتلی شئ هلته انویسټمنټ کولی شئ او دغه آنرز چې کوم دي نو هغه یو کریټیبل خلک دی، جان علم دی، د هغه نوم دی او زمونږ دا سوسایټي چې کوم ده پیراډایز سټي نوشیرا چې کوم ده دا په 18,000 کناله باندې مشتمل سوسایټي ده. په دې کې خپل پارک دی 200 کناله، په دې کې خپل سویمینګ پول، خپل فل ډیولپ دغه دی پراپرټي ده، سوسایټي ده او انشاءالله زه امید کوم چې دلته کې کومو خلکو انویسټمنټ وکړو نو په روان وخت کې به هغوی زیاته ګټه ترلاسه کړي. دا راته وایي ستاسو تعلق چونکې د بونیر سره دی، د بونیر خلک چې دی، عوام چې دی، هغه ستاسو سره بوکینګونه کړلي یا نور مزید هغو ته به څه پیغام ورکوئ؟ الحمدلله زما خو ډېر ښه سیل روان دی سجاد بھائی، په مارکیټ کې زمونږ الحمدلله ډېر ښه سیل روان دی، د ورسیز زمونږ سره زیاتره پارټیسپیشن دی، هغوی زیاتره راځي، داسې خوښي د هغې وجه دا ده چې مسافرو سره د ورسیز سره سیوینګ ډېر کم کېږي که نه جي. خو تاسو وګورئ هلته کې چې کوم ګټلی شي هغه هلته خوړلی شي او کوم مطلب راولېږي کور نو هغه بس کور واړه ماړه مطلب د هغې مسلې هغه ولګي ختم شي خبره هغه. نو چې مثال داسې یو پلاټ ته واخلې، داسې انویسټمنټ ته وکړې نو هغه روان وخت کې ډېره غټه فایده کولی شي که نه جي. نو زیاتره زموږ سره ورسیز راځي او زه دا ډاډ ورکوم خپلو پښتنو وروڼو ته، زه د بونیر یم، که مطلب د بونیر څوک وي یا د بونیر نه بهر څوک وي نو زه ما چې پښتانه وروڼه په کم ګوټ کې کې بیکې دي، زه دا ریکویسټ ورکوم ستاسو د میډیا په صداقت باندې چې راشئ هلته کې انویسټمنټ وکړئ او بالکل په ذمهواره کار به درته موږ کوو په فول ډسکاونټ سره انشاءالله. دا ما تاسو ته پیغام راوړی دی او دا د یو څو به زه پښتنو وروڼو ته راوړم. دا راته ووایه چې د پیراډایز سټي کې په کیستونو باندې هم پراپرټي میلاویږي او بار ملک چې کوم ورسیز دي زموږ د بونیر خاص
نو هغه ته به څه پیغام ورکوئ چې دا خبره داسې وي کنه چې سجاد بھائی زموږ سره دلته کې پراپرټي اصل کې زیات تر سیستم په انویسټمنټ دغه باندې چلی کی په کیستونو انسټالمنٹ باندې هغه زیات خوخي په دی وجه مسافر خلو چې زموږ مسافر چې دلته کې انویسټمنټ کې ناغوي تاغه انسټالمنٹ آسان وي ایزي هغه انکم خي په منثلی بیس تاغه انکم وي ناغوي هغه انسټالمنٹ هغه ته ایزي فری وزي کنه زموږ دلته کې 15000 په فن مرله کې فلټ دغه انسټالمنٹ او پای کې 5 لک روپے ایڈوانس ته دغه 25 لک روپے قیمت ته او زموږ سره 10 مرله کې مثلا 35 لک روپے زموږ 35000 روپے زموږ دغه انسټالمنٹ او دا غي زم سره 45 روپے پرایس دی ټوټل ریټ چې کم دی د مارکیټ ریټونه چې کم دادی کنه نو بالکل زم سره تاسو په واتس اپ رابطه کولای شئ او د مسافر د بز بالکل په 100% په ګارانټي باندې چې ما باندې بار کوي نو د دې پښتانه په دې ځکه نار ته هم چې هغه د سبا د مسلوخ کار شي هغه د مصیبتونو کار شي ان شاء الله. ډیره مهرباني شکریا. آباد قدرمنو کتونکو دارا سره وطن زیب کم چې د پیراډایز سټي نو شهره سیل ډایریکټر دا خبره ترې تاسو اوریدي کم کسان چې د پراپرټي شوق لري پلاټ والی بیا لږ وخت پس چې نو هغه ډيري پیسې وګټي نو بالکل تاسو وطن زیب سره رابطه کولای شئ دا هغه نمبر پر سکرین باندې تاسو کته شئ یا اله لرم دا خبرونه بس تاسو خوشي وي خپل قربا سجاد علي اخونزاده له اجازه ورکړئ د الله بامان.